چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبريل علیه السلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبريل علیه السلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او داغه نعمتونه او داغه خوشحالي ولیدلی نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوسو کو جبريل جنت څنګه وو نو جبريل علیہ السلام فرمایل وی الله تدې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت لپاره تیاری کړي ته بزان را رسي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي غوږونو اورېدلی نه دي او د یو انسان په تصور کې دغه خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې دغه تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړی نو جبريل علیہ السلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت په ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبريل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبريل علیہ السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو ته د دې خبر ورسېدو چېرته به د جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم د جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وي جبریله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبريل علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کوم اعمال دي د جنت د تلو کوم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دی جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي د جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي او ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لنډې لنډې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سهار مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر ښه راځي که نه تبه ده ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګوره د جنت لپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ښه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د ده یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي او د ده درجې پرې اوچتې کړي د دې درجې پرې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي خو دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پرې راغی ده په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبي هم ستا د طرف نه ده
بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی، الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل کا، الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل کا. حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام خو فرمایل زه که وږی یم خوشحاله یم او که په ګېډه موړ یم خوشحاله یم. ځکه چې په ګېډه باندې وږی یم که نه نو د الله تبارک وتعالی ته دعا کوم، الله ته عاجزي کوم، او که په ګېډه باندې موړ یم نو د الله شکر ادا کوم. خو به هر حال موږ خو لا دغې درجې ته نه یو رسېدلي که نه. په موږ باندې چې کله مصیبت راشي موږ له پکار دي چې موږ وایو الله دا مصیبت ستا د طرف نه راغلی دی، الله دا مصیبت ته رانه ته لرکړی، الله دا رانه لرې کړي، زه د دې برداشت نشم کولی، دا مصیبت راله په خوشحالو بدل کړه. الله نه به داسې سوال کوي ښه بدې ردې به نه وایي. نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي، ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړی، یو مقام جوړ کړی، دی هغې ځای ته رسېدی نه شي، الله پر باندې بیماري راولي، بل تکلیف راولي، دی پرې صبر وکړي، د هغې صبر د وجې نه الله تبارک وتعالی د ده درجې اوچتې کړي، ګناهونه ترې ختم کړي، ګناهونه ترې څه کړي؟ ختم کړي. روایات کې خو راځي د انسان په لاس کې غنه لاړه شي، غنه که نه، په دې ورته هم الله اجر ورکوي، په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې ده ته یو تکلیف میلاو شو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل، هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي، هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده، د الله سودا سره ګرانه ده، د الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل داسې آسان کار نه دی، تکلیف په برداشت کوي. زمونږ استاد به فرمایلي دا څه د لون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي، تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته ته لږ ګران دي، صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي. بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې دې جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و. جهنم په څه کې پټ و؟ په مزو کې پټ دی. ځکه چې عیاشۍ دي، خوشحالۍ دي، بدکارۍ دي، غلا ده، زنا ده، بل عمل دی بل عمل دی، ټولې خوشحالۍ. ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه، د هر انسان زړه ګناه غواړي، خو ځان به د ګناه نه بچ کوي. نو چې ستا زړه سمني او غږ کوي، خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې، نو چېرته به ځي؟ جهنم ته به ځي که نه. نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. نو چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي؟ تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې وي که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی، مونځ او دس مې شروع کړی، یو کار مې څه مې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نو فاسقان فاجران دي د هغې کار په بله روان دی، زما په ښکته را روان دی. زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي، او الله تبارک وتعالی پرې ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي؟
خوشحالي د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالي خو د دین اسلام دپاره دا نه چې د دنیا دپاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي د دین اسلام دپاره د شریعت دپاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی په بیا ښې ورځې راوستي تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه د نبي علیه صلات وسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و جیداد هم ډېر او پلار یې مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې و نو مجوسي و مجوسي هغې ته ته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامت پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادتخانه وه د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار نو دوی به دی به پټیو جیداد او هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه و د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت ورسره دوستانه پاتې شو په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو اوس دې اور ته خو لاس دن نه کوي نه ده خو سیزل کوي د هسې یو عبادت کوي سوځي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم د یو الله بندګي وکړم بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادتخانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پرې خبر شو چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله تعالی ډېر زیات ووخو ته ماته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او ته خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دا هغې عبادتخانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقې ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبره کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته یې سوال جواب راولېږل چې موږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان کوله وکړو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ فادري دلته کوم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کوم یو دی چا ورته ویل ته نو خو دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړو خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالداره سړی دی او زه د یو مالداره سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته ویل ټیک ده زما سره به د به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د زنکدن ټایم و بیمار شو نو ده ورته ویل ته خو مرې مړ کېږي او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو صلات وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو په پلانکۍ علاقه کې زموږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته چې د خپله بلاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده
د هغه خدمت شروع کړو، د هغه نه زده کړه شروع کړه، خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و، هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکړی و، خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و، پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې، په څه طریقه جمعواري کوله. ما د ده خدمت کو، دیم بوډا و، وي دې رانم په مړ کېدو شو، نو ما ورته وایي چې ته خو مرې، خو زه به چېرته ځم؟ ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شم. بهرحال دی مړ شو، چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم، هغې درېیم پادري له ورسېدم. هغه هم ضعیفه سړی و، دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده. هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم؟ هغه راته یوه خبره وکړه، هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه، ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی. اوس به خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي. اوس داسې یو سړی نشته چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه، ته د هېچا خواله مه ځه. خو زه دا وخت داسې علم که نه چې د اخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی. موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د اخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی. نو ته د هېچا خواله مه ځه، د اخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي هغه ته زه پېژنم څنګه؟ دغې پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د اخرې زمانې پیغمبر وي. وی کومې؟ وی یو دا چې د اخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي، تش بیابان به وي، شګې به وي، شینکۍ به پکې نه وي. یو دا علامت دی. وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي، کجورې به پکې زیات وي. وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه، خوري به یې نه. او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم. او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي. دا پنځم علامت دی. دا 15 خبرې چې دي په عموم طریقه نه دا داخلي زمانې پیغمبر دی. سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي وایي دغه پادري مفات شو، مونږ دفن کو او زه د هغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بيزې واغستې، تجارت مې شروع کړو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بيزې به څارومه، دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه، نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم. ګډې بيزې مې واغستې، ځان مې تجارت هم کو، هغه مې څرولې هم په خوشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم. یو قافله را سره میلو شوله، د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ؟ ما ته وایي چې موږ د مکې یو. ما وایي چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یئ چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي. هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې نه که زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي، یو هلک راوتی دی. ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی؟ وایي چې او. ما وایي چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده؟ چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي، نو تشې شګې دي، چینکي پکې نشته. ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو، اول علامت مې وموندو. بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی، د هغه متعلق چې څه خبرې وکړو نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو. ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کړي